ليلة القدر شپه باندې جبريل علیہ السلام سره ډېرو زیاتو فرشتو نه راشي او خانه کعبه مبارک باندې یو جنډه ښخه کړي دا یې نه خپس خپل دوه وزرې چې کوم دی هغه خپرې کړي د مشرق نه مغرب پورې هغه وزرې چې کوم دی هغه لاړې شي او بیا د خپلو فرشتو ته ترغیب ورکړي چې تاسو لاړ شئ په ليلة القدر شپه کې چې څوک هم و مانزه باندې ولاړي یا څوک ذکر و اذکار کوي او یا څوک نیکی کوي او الله ته چې کوم دی جاړي نو د هغې سره مصافحې کوئ او په خیر علیه ورسره کوئ او هغې باندې سلامونه اچوئ چې په تا دې سلامتیا وي ته باندې په امن باندې او د هغې چې کوم دی د ملاوېدلو بزرګان دین فرمایي چې دا یې علامه ده چې د انسان زړه کې داسې یره ورته راشي او داسې بدن پې وبوږنېږي او ونې پې زیږ زیږ شي نو دغه دې علامه ده چې فرشتې د سره لاس میلاو کړی دی مصافحه کړې ده یا فرشتې د باندې چې کوم دی هغه سلام اچولی دی نو فرشتې ګرځي د جبرائیل علیه السلام سره چې کومې فرشتې راغلي ټول دنیا کې چې کوم دی هغه چې کوم څوک په ماغزه باندې ولاړ دی هغې سره مصافحې کوي سلامونه پې اچوي نیکۍ کوي بیا چې ټوله شپه تېره شي نو بیا چې کوم دی هغه حدیث مبارک کې راځي د فرشتې واپس جبرائیل علیه السلام ته فرمایي چې تاسو واپس روانه شئ نو فرشتې جبرائیل علیه السلام ته وایي چې الله پاک د دغې مسلمانانو سره چې دوی په منځونو باندې ولاړ وو حاجتونه یې غوښتل او د خپل ګناهونو مغفرت یې غوښتل د هغې سره څه معامله وشو تو جبرائیل علیہ السلام ته فرمایي چې الله هغې معاف کړه هغې ته الله معافي وکړه مګر یو څو کسانو ته الله پاک چې کوم دی هغه معافي نه کوي یو هغه یعنې ټول ته معافي وشو خو صرف یې دا څلور کسان په هغې کې چې کوم دی معافۍ نه بچ پاتې شي او هغې ته معافي نه کېږي او د هغې مغفرت نه کېږي یو هغه سړی چې هغه همیشه دپاره شراب څښي عادتي شرابي وي نو هغه ته چې کوم دی هغه په دغه ليلة القدر په شپه باندې د هغه مغفرت نه کېږي د هغه ګناهونه نه معاف کېږي او دایمي شراب مخکې به خلکو دا وي چې خانان نواباندا خلک شراب څښي اوس عام خلک هم نوي نسل چې کوم دی هغه شراب نوشي کوي شرابونه څښي دې ته چې کوم دی هغه مغفرت نه کېږي او دویم هغه سړی چې یعنې هغه د مور پلار د نافرماني او عاق لوالدیه وي مور پلار دپاره نافرمان وي د مور پلار خبره نه مني ځکه ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما اف قدر بته هم نه وی او رټې به هم نه او د مهربانۍ خبر به چې کوم دی ورته نرمه خبره ورته کوي پلار ته ځکه یعنې هغې چې کوم دی ستا خدمت کړی دی نو چې کوم عاق لوالدیه وي د مور پلار نافرمانۍ نه هغه ته هم په دغې شپې د ليلة القدر مغفرت نه کېږي او معافي ورته نه کېږي درېیم هغه کس چې یعنې قاطع الرحم وي یعنې خپلو رشته دارو سره رشته کټ کوي او رشته دارو منځ کې چې کوم دی اکثر چې کوم دی اختلافات دي ځکه چې یعنې رشته یا دارنګې مشترکات د کم خلکو منځ کې نو خامخا هغې کې یو بل سره اختلاف چې کوم دی هغه راځي نو دا اختلاف باوجود به ته چې کوم دی هغه د هغې سره خپله رشته پالې صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک د سره رشته کټ کوي نو ته ورسره رشته مه کټ کوه صل من ته ورسره صله رحمي کوه صل من رحمک من قطعک واعف عمن ظلمک څوک د باندې ظلم وکړي ته ورته معافي کوه واحسن الی من اساء الیک ټول د سره بد کړي ته ورسره ښه کوه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دی د شریعت مطهره موږ ته دغه سبق چې کوم دی راښودلی دی نو چې صله رحمي پرې کوي او خپلو رشته دار سره رشته کټ کوي نو ده ته هم د دغې ليلة القدر په شپه مغفرت نه کېږي بل هغه دی چې کوم مشاحن وي مشاحن معنی دا معنی چې حسد کوونکي وي او زړه کې کینه ساتي کینهګر سړی وي بغضي سړی وي
کې نګر او وزي سړی ته هم ليلة القدر کې معافي چې کوم دی هغه کېږي او دا حسد چې کوم دی هغه نیکه د انسان چې کوم دی هغه ختموي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ایاکم الحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب اے خلقو حسد مکوائے بغض مکوائے کینے مکوائے او السلام بغضونا مساتے زکا حسد دا نیکه دا سفری لکا یو اوچ لرگی تا چور ورنکی او دا لرگی سنگا خوری ندارنگی دا حسد نیکه دا سی ختمی تبا چکم دے ها منزونا کے نفلونا بکے تلاوتونا بکے ذکرونا بکے زلکی بدے حسدی ندا حسد چکم دے ها بتا چکم دستانے کے ختمی حسد دا وجن بغضونا پیدا کی جنگ جگڑی پیدا کی دا ټولې چې کوم دی هغه د حسد د وجې نه دی وجې نه چې کوم دی حاسد مشاحن سړي ته حسد کوونکي موضي کې نګر سړي ته د لیلة القدر په شپه باندې هم دا ایک چې کوم دی دغه نه کي مغفرت نه کي زموږ پښتنو کې دا حسد لږ زیات دي او دارنګه چې کوم دی وایي چې دا خبره داسې ده نو که زما خبره نه کوي خو د بل دا به هم نه کوي دا کار نه کوي نو دا بل دا به هم نه کوي نو دې داسې چې کوم دی حسدونه کې مبتلا وي دا چې کوم دی هغه خبره نه ده زړه نه به حسد وباسي بغضونه به لرې کوي کینې به د زړه نه لرې کوي الله به د الله رحمت متوجه کېږي او الله به د الله مغفرتونه دا موږ ته چې کوم دی هغه راځي نو تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر کہ لیلۃ القدر شپه انسان ته ملوشي لیلۃ القدر شپه د زور میاشتو د عبادت نه بهتره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ذکر وشو چې په خواني امتونو ډېر زیات چې کوم دی عمرونه او هغه به چې کوم دی عبادتونه کول نو رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه کې راغله چې دا چې کوم دی زما امت د دې عمرونه کم دي نو هغې به دا دومره ثوابونه څنګه حاصلوي دا کمې به څنګه پوره کوي نو الله پاک د هغې دپاره لیلة القدر شپه راولېږله چې د یو شپې عبادت دا د زرو میاشتو عبادت برابر دی دا د هغې دپاره راولېږله یا دا راځي چې بني اسرائیلو کې یو سړی و هغه زر میاشتې مسلسل جهاد کړی و زر میاشتې حضور علیہ السلام زما امت ته به دا چې کوم دی څنګه حاصلېږي دا چې کوم دی هغه تلوسه وه د حضور علیہ السلام الله لیلة القدر شپه په هغې باندې چې کوم دی دا کړه چې د زرو میاشتو د هغې عبادت چې کوم جهاد هغې کړی دی دته به الله پاک په دې شپه کې د هغې ثواب چې کوم دی هغه ورکوي یاره بعضې پیغمبرانو باره کې راغلي چې هغې چې کوم دی هغه د الله عبادت مسلسل دومره ډېره زمانه کو او د سترګې د رب په مقدار هم د الله پاک چې کوم دی د عبادت نه چې کوم دی نه و دغه شوی د حضور علیه السلام زړه کې راغله چې دا چې کوم دی زما امت به دومره چې کوم دی هغه عبادتونه څنګه کوي د الله پاک د هغې دپاره د امت دپاره لیلة القدر شپه مقرره کړه چې یو شپه دا هم د زرو میاشتو د عبادت نه بهتر ده چې هغې نه درې اتیا کال نه زیات چې کوم دی مقام جوړېږي او دارنګې یو کالو کې اعتکاف بل کالو کې بل کالو څو کالونه وکړي او الله پاک ته د لیلة القدر شپه دغه کړي نو ډېر ثوابونه شو لیلة القدر شپه باندې پوهېدل ضروري نه دي چې ګینې سړی پوه شي بیا چې دا د لیلة القدر شپه ده یا ګینې څه علامات وي ټیک ده بعضې بزرګانو ته به علامات معلومېږي خو عام انسان ته دې علامات چې کوم دی نه معلومېږي او دا ټوله شپه چې کوم دی هغه دا عبادت کېدی شي د شپې یو حصه کې لیلة القدر شپه راښکاره کېږي نه بلکې دا ټوله شپه چې کوم دی لیلة القدر وي نو دې وجه نه دی کې چې کوم دی هغه عبادت دا د زرو میاشتو د عبادت برابر دی دې وجه نه الله فرمایل بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلة القدر الله وایي دا ما قرآن مجید لیلة القدر شپه کې نازل کړ لیلة القدر شپې د فضیلت دپاره دا کافي ده چې
कि अल्लाह पाक दोमरा अज़ीम शान किताब पर दगशपा के नाजिल करो नदारा दगशपे द फजीलत तबारा चकम दे पूरा खबर अदा और अल्लाह रदे नुज़ूल जान ता निस्बत हो गए इन्ना अंज़लना अल्लाह ईमान नाजिल कर और चे अल्लाह दा रकम सीज निस्बत उचना ढेर उचती न द कुरान मजीद निस्बत ढेर उचत दे और दा नुज़ूल दाम चकम दे उड़ेल बेकार दे नाजिल दल अल्लाह पाक चकम दे हवा दा खपल जनाब दा लौह महफूज था योश पकी लैलतुल क़द्र शपकी चकम दे हा नाजिल का और वेदाग ज़ैन चकम दे हवा आसमान नकद दुनिया ता आसमान दा दुनिया ता नाजिल द्री नुज़ूल शवी दी वेदाग ज़ैन चकम दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाने दरिशनीम काला चकम दे नुज़ूल दा कुरान मजीद के दा नाजिल दल खुदा लैलतुल क़द्र शपकी योश पर नाजिल दल दा लौह महफूज ते चकम दे हादी दा अल्लाह पाक चकम दे हवादा कुरान मजीद नाजिल के नाज़लना फ़ी लैलतिल क़द्र बिया अल्लाह फरमाए वमा अंज़लना कमा लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र खबरदार कड़ी बदे खबर माने चले लैलतुल क़द्र सुमर शान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा शौक ज़्यादा वलद पारा अल्लाह सवाल की वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर में वो फरमाए लैलतुल क़द्र दादा ज़रो म्याश्तु दा इबादत न चुकम दिन दे इबादत द योश पैदा बेहतर दे और लैलतुल क़द्र चुकम दे हवा वही हम दे वजना च क़द्र पर माना द इज़्ज़त सरदा द इज़्ज़त शपरा और क़द्र शपरा और क़द्र मन शपरा या बाज़ मुफस्सिरीन भी क़द्र पर माना द तंगवाली सरा देखिए तुम रज़ियात फरिश्ते आसमान नाराकुजिशी और ज़मक बाने कि द ज़मक बा अगीबा ने तंगश लैलतुल क़द्र यंद क़द्र यंद तंगेश पर लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र देखिए फरिश्ते अल्लाह नाज़िल और रूह न मुराद जिब्रील अलैहिस्सलाम में लका मशहूर कौल दार